السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هندوستان مشهور فلمی اکټر سنجय دت او جینی لیور چې دوی اسلام قبول کو او دوی مسلمانان شو. نو ملګرو په سنجय دت او په جینی لیور باندې دومره غټ مهنت چا وکړو چې دوی اسلام قبول کو. نو ټول معلومات در سره زمنګ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمنګ چینل کې نه وي نو زمنګ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بٹن وهي چې تاسو ته زمنګ خبر زر در رسی. ملګرو د هندوستان مشهور فلم اکټر سنجय دت او جینی لیور چې دوی دوانه اسلام قبول کو او کلمه ویلا اوس دوی دوانه مسلمان شوي دي او دوی دی وخت کې د انډیا چې کوم غټ تبلیغ مرکز دی په هغه کې سنجय دت او جینی لیور ناشتي سریام د دوی تصویران خم راغلي دي او دوی ته التا مونږ خم خېدل کیږي او د مونږ طریقه ورته خم خېدل کیږي. نو ملګرو دا ډیره د فخر خبره ده. یو داسې اکټران چې دوی عمر کم از کم د شپېتو کالو نه اوخت دي او د شپېتو کال عمر کې الله پاک دی دوانو ته الله پاک اسلام قبول کو. نه دا دوی د پر ډیر د خوشاله خبر دی. ملګرو ځکه چې څومره هم اندوان کافران دي هغه چې مړ کیږي نه د هغه لپاره مخکې دوزخ کې لار جوړ وي هغه ټول به دوزخ ته ځي. نو ملګرو زه پر دې خبرې سخت فخر کوم چې سنجय دت چې د ټول عمر خو فلمونه جوړ کړي دي داسې جینی لیور چې د ټول عمر مزاحیه فلمونه جوړ کړي دي او دوی ټول عمر په پتیله کې تیر کړي دا خو چې کله په هم الله پاک مهربان شو نو دوی کلمه تیر کړله او دوی وز د کم چې د دلی غټ تبلیغ مرکز دی دوی په حالت کې ناست دي او په چغو چغو جاړي او همدغه سوال کوي چې کاش موږ ته دا پته وي چې په اسلام کې او په مسلمانېدو کې دومره خوشحالي ده او موږ ته سکون او آرام ملو کېږي په کار چې د اسلام موږ مخکې نه قبول کړی وي. خو زه دا هم خوش وه چې الله پاک نو همدغه د شپېتو دوه شپېتو کال عمر کې الله پاک موږ ته اسلام قبول کو. ملګرو په دې خبره باندې سنجय دت او جینی لیور ډېر سخت خوشحاله شوي دي او ډېر خلکو هغو له مبارکباد خو ورکړی دی او سنجय دت دا خو ویلي زما بچي او زما ښځه هغو هم اسلام قبول کو او زه دا غواړم چې د اسلام په ټول هندوستان کې په خلکو باندې د تبلیغ وکم په خلکو محنت وکم ځکه چې یوه دی بس په دنیا کې د هغې کې لار ده هغه اسلام ده چې دا نیغه لار ده او نور لارې خو ټولې خرابې دي. نو ملګرو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې تاسو خامخا وکتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي.